دا قبر منس کی یو مجرم داس جڑا قبلا خدایا معافی راتو سو اکڑی ما خطا قبلا خدایا معافی راتو سو اکڑی ما خطا قبلا دا قبر منس کی یو مجرم واپس شئی دی منافقینو تا لتعرضوا عنهم د پاره دی چې د دوی د سزا نه تاسو اعراض وکي مختی واړوي نو فاعرضوا عنهم بس اعراض دی وکي مختی واړوي انهم رجس بشک دا منافقین پلیتی ومأواهم جهنم او ټکانه د دوی جهنم دی جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل د هغه ساکم چې دوی کړی دي يحلفون لكم دوی قسمونه خوري استامختا د بار د دی لترضوا عنهم چې تاسو تی راضي شئ فان ترضوا عنهم بس اے نبی که چې تاسو تی راضي هم شوي فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نو بشک الله تعالی د نافرمان قوم نه ناراضي کیږي دا آیاتنا الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه تبوک د میدان تبوک نه د واپسې نمخ کی نازل کړو دا خبره زکه کومه چې دا ډېر عجیب ده دا آیاتنا الله رب العزت د غزوه تبوک د میدان نه د تبوک د میدان نه د واپسې نمخ کی را نازل کړو نو دا قرآن حقانیت دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت دلیل هم دی یو خبره نه ده شوی او الله رب العزت د هغه مخ کې پیشنګوئی کوي اله واپس شي خو نه دي ګر نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه راغلي نه دي لا او آیاتونه نازل شو چې دو برازي داسې بکای اقشان وشو دا یو پیشنګوئی وا چې هغه پیشنګوئی هغه صحیح ثابت شو نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف راوړو مدینه منوره ته نو دا منافقین به حاضرې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل عذرونه پیش کول زما دا عذر او دا عذر مو د دې وجنه زنو متله الله رب العزت دا هغه خبره د مخ کې نه فرمایله یعتذرون الیکم دوه د عذرونه پیش کړي منافقین د خپل نشته ګنج آیاتونه راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل د ګنج آیاتونه راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ د آیاتونه د الله وحی راغلي دا او دو راضی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل عذرونه پیش کړي الله رب العزت فرمایي چې دوی وایا لا تعتذروا عذرونه ما بیانوي زکا چې وحی راغلی دا چې وحی راغلی دا خبره صفای شوی دا نو تاسو د کومې خبرې صفای کوئ الله رښتیا وایي کله منافقین رښتیا وایي الله رښتیا وایي منافقین دروغ وایي منافقینو کو نه خدا دا منافقینو سونه خدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک کی درې نه بیان کړی کله چې خبرې کوي نو سبقای دروغ وایي چې کله وسره امانت کې خو دي شي د امانت سره بس کوي خیانت وکړي کله چې وسره امانت کې خو دي شي په امانت کې بس کوي پای کې به خیانت کوي دا به دو نه دا خو د دوی ټول نه غټه نه خلا چې دروغ وای نو وس هم اے نبی چې ستا خپل راغلي دي دا دروغ وای دوی خبر باندې یقین ونه کوي چلتا ورته وایا لن نؤمن لكم هرگز در باندې ګورم یقین وس نه کو قد نبأنا الله من اخباركم تاسو د خبرونه الله تعالی مونږه خبردار کړیو ټول تاسو چې څونه منافقت کړو د وسه پوری درمانه الله رب العزت پردیا چولې وزدینه بعد پرده نشته اغل چې کله گیر شي کنه اغل چې کله بغلا کې گیر شي دا اغل وای مړه زما ولا نه زلو بیا ورکو غل سوي زما ولا نه زلو بیا ورکو دا خبره یاد درې غوري الله رب العزت په اول ځل باندې په انسان پرده اچ بیا چې دې کله هغه پرده وشلې خپل حیا لري کی دا غینه بعد الله رب العزت تم بیا غبردا هغه چته کی چې ته زمان خیال نه ساته زستا خیال ساتم خود زمانه ساته یو بیا ټیک ته خلکو ته رسوا کی
نو دا په اول ځل نه کیږي. د منافقینو بار 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 دا حرکتونه کوله حتی تر دې چې الله رب العزت دې ناراضه شو او خپل نبی محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم ته ټول حالات بیان کړل چې داسې کوي. الله تعالی فرمایي وسير الله عملكم ورسوله. زټیک دا په دې آیت په دې ټوکړه کې دسی باریکه غوندکی باریک اشاره ده توبه طرف ته. تاسو توبه واسه ټیک د اوسه پوری جمسه کړیو هغه د ګوره په نبی باندې وحی وراله او تاسو خبره غونډه څه شو اخکار شو. نو الله تعالی فرمایي وسير الله عملكم ورسوله. وس په موږ د دینه مخکې تاسو عملون د ګورو چې دینه مخکې تاسو کوي نو خپل عمل درست کړئ توبه واسه. وسم الله رب العزت غفور رحیم ذات دی بخنه بردو. او کچری په دې حالت کې مړ شوي مرګ د راغی دنیا نه لاړی نو ثم تردون الى عالم الغیب. د داسې هسته سره بستاسو وابستګی راځي د داسې هسته سره بستاسو ملاقات کیږي چې هغه هستی عالم الغیب ذات دی. عالم الغیب ذات څوک دی؟ د الله ذات دی. بعضی بیوقوف خلک داسې شته چې دا هغه عقاید خراب دي هغه د علم غیب نسبت د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه علم وو کوم علم چې الله تعالی ورکړ کوم علم چې الله تعالی نه ورکړي هغه سره نشته. د غیب علم د الله تعالی خاصه ده د الله تعالی خاصه ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کچري علم غیب وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کچري علم غیب وې نو بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دومره ستړي او تکلیفونه ولي کول دا دومره ستړي او تکلیفونه به ولي کول. هار ورک شوی دی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هار ورک شوی دی او ټول صحابه پسې ګرځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان دي او ټول پسې ګرځي تلاش کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علم غیب به ویل به وګڼي دی وو خلان دي دا پاسه ویلی به وګڼه چې دی وو خلان دي دا وو پاسه راواله او علم غیب سره نشتا بلکې علم غیب هغه علم وسره دی کوم چې ول الله تعالی ورکړي د کوم سیس د خبرداري الله تعالی ورکړي د حق ودشته چې کوم الله نه دی ورکړي هغه ته نشته. نو عالم غیب علم غیب ذات د الله تعالی دی والشهادت او حاضرهم الله تعالی ته معلوم دی او غیب هم الله تعالی ته معلوم دی. ته واځي دین سره الله دی تاسو دوی دریم سره الله تعالی دی او حد تر دې چې الله رب العزت فرمایي چې زه د شهرک نه هم زیات قریب یم د شهرک نه هم زیات قریب یم دا معنی چې دا کم رک دی کنه په کوم چې انسان ژوند دی نو الله تعالی فرمایي د دین ته هم نږدې یم زیات نو چې دومره نږدې ذات دی نو د هغې نه حیا پکار ده. خلک د ماشوم نه حیا کوي د ماشوم نه حیا کوي غلط کار کوي ماشوم یې نه هلک ورګه واړه دی او الله نه حیا نه دې مطلب سید الله یقین نه دی جوړ چې الله بصیر ذات دی الله ماینی الله ماینی. یو سړی غلو غلا به کو اجر د خپل ماشوم مدرسې ته داخل کړو ډیر خلک داسې دي الله رب العزت د دې وړو وړو ماشومانو په ذریعہ باندې هغه د هدایت نس د دې وړو وړو ماشومانو په ذریعہ باندې دا پاک دي کنه د ګناهونو پاک دي دا ماشومان چې کوم دي د زمونږه سرمایه ده زمونږه یو داسې سرمایه ده چې دا به ان شاء الله زموږ په کار باندې راځي. یو سړی هغه خپل زوی چې د مدرسې ته لېږلی یو مدرسو کې خدا خبرې کېږي چې وایي د الله نه کېږي د الله نه غیر نه هېڅ نه کېږي. الله ګټونکی ذات دی په دې طریقه باندې تربیت کېږي چې وایي ته الله یې نه دروغ مه وایه کنه الله تعالی به دې دوزخ ته واچوي غلا مه کوه کنه الله تعالی به دې دوزخ ته واچوي الله دې ته ګوري نو دې یقین جوړي. دې سړی خپل زوی لېږلی هغه ماشوم چېرته په چوټۍ راغلی په چوټۍ راغلی یو دې سړي ماستن شوی دی جو زوی ته یې بچي ته آرام وکړه زه مزدورۍ له وځم دا هغه مزدوري ده کنه غل چې غلا کوي کنه وایي الله پر دې را باندې راواچي یا الله په دې کار کې کامیاب کړي. عجیب کار دی کنه غلام کې وایي الله کامیاب مې کړي جدا غزوی ته زه مزدورۍ له او ته آرام وکړه یا ماشومه دی نه بابا ته مزدورۍ نه زیدونه ګوره مال دې سهولت راکړی دی او زه یې مدرسې کې داخل کړی یم په خپل باندې سخت او تکلیف تېرې داسې وکړه بابا زه سره هم نن ځم د مزدورۍ له وایي لکه بچې په قلاره کې نه ځم د سره وایي راځه ماشوم چې زد راوالي بیا خو څوک سره نشي کولی ماشومه سره تللی چې کله سره تللی دی نو دا سړی د ماشومې ودرولې چې دلته ودرېږه بچي چې کله ما څوک اینی
زه ورغلم دې کور ته نو چې کله ما څوک کینی نو ته به ما ته اواز کوه چې بابا څوک راله یا ګوري وایي صحیح ده دا پلار یې چې څنګه په دې دیواله باندې ورغوښتو چې دې ماشومه د چا کړې ده او بابا ګوري چې دې بابا یې رامنډه کړې ده او بس غل قاسم زړه یې ورکوټي او انتهایی چې کوم دی ډرپوک خو ځکه دی چې غلا کوي د ټولو نه ډرپوک دا غل دی ځکه چې دی غلا کوي که دا بهادر وي که نه طاقتور دی په خپلو مټو باندې ګټلی د به غلا نه کولی پردي مال ته به یې سترګې نه خیرنولې زړه کې به د خیرې نه راویستو پردي مال ته نر سړی چې هغه په خپل لاس باندې ګټي او په خپل لاس باندې په نور هم خرڅ کوي یو ده رامنډه کړې ده جو منډې هغه ماشومه زه هم روان دی منډې ورسره وایي وی بچې چا کده وی څوک خو نو ما خو ونه لیده وی ولې نه بابا الله کته که نه بیا هغه پلار یې تندي له لاس راچوي داسې وشو زما ورکوټې ماشوم دی بچې دی د هغه سره دومره احساس دی چې یاره الله کته او زه دومره لوی سړی شوی یم او زما سره د اوسه پورې دا احساس نشته چې یاره زما رب ماته ګوري وی بچې ستا دا خبره صحیح ده واقعي چې رب موږ ته ګوري توبه یې ویستې ده د غلا نه یې لاس انځلي دي خپله حلاله مزدوري شروع کړي نو بعض اوقات الله رب العزت د دې وړو په ذریعه باندې انسان ته هدایت نصیب نو دا یقین پیدا کول غواړي چې الله هغه ذات دی یو حدیث شریف دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله هغه ذات دی چې الله رب العزت په تک تور شپه کې په تک تور ځنګل کې په تک تور کاڼي باندې الله رب العزت په تک تور کاڼي باندې چې کم تور میګي روان دي الله رب العزت ودا نه فرمایي چې زاده تور کاڼي نه ما یا دا تور میګي نه ما بلکې الله رب العزت فرمایي چې دا تور میګي چې دا کوم کله راګاږي د میګي کله چاري دي میګي چې دا کوم کله راګاږي نو الله رب العزت فرمایي دغه کله هم نه ما دا میګي چې کوم تلل کې دا خونه کوم کشار خيږي الله رب العزت دغه کشار اوري او د دې میګي په ځل کې چې کوم اراده ده کوم خیال دی څه د بار روان دی چرته روان دی الله رب العزت د دې میګي د ځل د دنه خیالات پیژني دا سي رب دی ته به دې چرته بناش ته په سونه په پردو کې ګناه وکې